دی وخت زه بګن بازار کې ویلوړ یم. بګن بازار باندې څه کله لشکرکشي وشوله، دا بازار مکمل لوټ شولو، وسوځېدلو. بیا هغه نه پاس د امن او د خوشحالۍ خبرې شروع شولې. په دغه بازار کې خلکو په دې سوي دکانونو کې خپل روزګار شروع کړی و. خو پی ډي امي کومه سروې کړې وه، د هغې سروې مطابق حکومت د دغه بازار جوړولې فیصله کړې ده. اوس په دغه بازار باندې ډېر په تیزۍ سره کار روان ده. دا بازار چې کوم ده تقریبا 7 ټیکهدارانو ته د 2 ټیکې میلاو شوي دي، د دغه دکانونه جوړوي. بازار اول سر نه ونیسه تر اخري سره پورې که څومره هم پی ډي امي د دغو سروې کړې هغه سروې مطابق په دغه کې کوم مارکیټونه سوي دي، دکانونه سوي دي، تقریبا داسې 300 نه زیات دکانونه چې کوم دي د هغو سروې شوې ده. هغه به دا جوړیږي. د کار ډېر تیزۍ سره روان ده. حکومت او د خلکو خپل منځ کې یو بل سره ښه ټیک ټاک اپریشن روان ده. خلک چې کوم دي هغه هم د حکومت داسې ترقیاتي کارونو ته ویلکم کوي، خوشحالیږي ورته، او خلک هم حکومت سره خپل برپور تعاون کوي. د دغې علاقې کې امن او د خوشحالۍ دپاره هغو پرا برخه اخلي، خپل کوششونه جاري دي. دې حوالې سره موږ څو کسانو سره خبرې کړي. رسۍ صاحب دا خبرې واورئ. الحمدلله زه کوم ټایم کې زه لړکشکشي شوی و، په هغه دور کې هم خپل داسې کارونه برونه روان وو. خو اوس چونکې چې د حکومت کوم کار روان کړی او دې سره بدیا زیاته شوې ده، نو ماشاءالله کار ډېر تیز روان ده. تاسو ګورئ نو ما سره خیال ده چې د اختر ته به انشاءالله مو نه وه بازار وي. یاره زه خو درته وایم چې په ایماندارۍ درته وایم چې دا اوس کسې که حکومت وي که هر څه وي، دو ته د اوبو پروګرام، د کولر، د جام دا مو والا خپل ویر کړي خوشحالۍ نه. لکه موږ وایو چې زموږ کله وطن ده که نه، خوشحالۍ نه اوس هم ورته چې غوره سي. چې زه دومره په خوشحال یم چې یا الله دغه کانډې کنډوالۍ مو ته ابادي کړي. نو انشاءالله امید ده چې اختر به مو خپله دا یوه ډېره نو خواهش و چې بګن انشاءالله هغه نه به ښه جوړېږي او ښه لګیا وي. او مونږ خپله د کوم د کمیټۍ کسان دي بګن والا دي ټولو په ننګرهارۍ کې کېږي. دا یوه ډېره ښه اقدام ده. د خلک کاروباري خلک دي، ښه سوچ لري کاروبار دپاره. او بګن مطلب دا چې په کورمې کې یو دریم شهر ده، لکه پرچنور ساده هغه نه بعد دریم نمبر کې بګن ده. نو موږ دا غواړو چې دا یو ښه تجارتي مرکز جوړ شي او خلکو نه امید کوو چې به یې دې سره پوره تعاون وکړي د امن دپاره، د خیر د ګډې دپاره. او موږ حکومت ته دا یو چې یاره دې کې خیر ده که لیټ شي هغه کور صحیح وشي. او دا خلک اوس وګوره ټول خلک واپس راغلو. الحمدلله اوسه پورې حکومت کوم کارونه وکړو موږ ته نه تقریبا 50% مطمئن یو چې چکونه اوسه پورې سټیپ بای سټیپ رسي. او د کورونو دپاره دا راغلي دي، دکانداران خپله خوشحال دي. کاروبار خو تاسو هسې نظیر کې دا مخامخ ده، کاروبار بالکل دب دب شروع ده او خلک هم مطمئن دي. بهترین کاروبار شروع ده. امن ته د خپله پاتې بګن والا ټول امن پسند خلک دي، کاروباري خلک وي امن پسند ده. او انشاءالله بګن به امن پیغام ټولې دنیا ته ورکوي، پاکستان ته نه ټولې دنیا ته به امن پیغام ورکوي. او خلک ښه پر امن دي، ښه خوشحال دي، حکومت کارونو نه ډېر مطمئن دي.